الشيطان الرجيم وإلى مدين معنا وأرسلنا إلى مدين لقلهم مدين لرا أخاهم روددي في النسب لا في الدين چی پا نسب کی ورورنا پا دین کی یعنی شعیب علیہ السلام نبی ددی شعیب علیہ السلام قال نویل شعیب علیہ السلام یا قوم زما اعبدوا الله عبادت دا اللہ تبارک و تعالی کویا ما لکم نشتد تاسول من الہ سوک الہ غیره غیر دا اللہ نا قد پتا کی سر جاتکم رات لکڑی ما تاسو تا بینتن پا واضح دلائلو باندے من ربکم دا جانب دا رب ستاسونا فاوفو منا اتمو پورواله کوي الکیلا پیمانو کی والمیزان په وزنونو کی پورواله کوي ولا تبخسوا الناس مکوي تاسو حقوق الناس حقوق د خلق لرا په بیع کې لا تظلموا الناس ظلم مکوي تاسو اشیاءهم شذون ددي ولا تفسدوا في فساد مکوي تاسو في الارض پزمک کې بعد اصلاحها رست د اصلاح د ازمکنا ذالکم دا کار تاسو دا کوم چې بیان شو خیر غره دی لكم تاسو لرا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ولا تقعدوا مكين تاسو بكل صراط من على كل طريق پهر لارکی پدې خبره باندې توعدونا پالیکون تاسو باندې چې ويروي تاسو مسافر لره د سیمه کوي وتصدونا وحال تاسو چې کوم یې اړوي خلق عن سبيل الله لار د الله نسوک اړوي من هغه سوک امنه چې ایمان راوړل به په شعیب علی السلام باندې وتبغونها او لټوي تاسو دی لار د الله لرعي وجن کوګواله واذكروا یاد کوي تاسو نعمتونه د الله اذ کنتم پا وقت چې وای تاسو قلیلا لګ یعنی کم بالعدد فکثرکم پزیاد کړ تاسو لره وری تعالی عدد تاسو وانظروا وګورئ کیف کان سرنګ ګرځیدلو عاقبت المفسدين اخری انجام دا فساد کونکو ډیر بد ګرځیدلو وان کان طائفه انه کان طائفه ان مخفف من المثقل کا انه کان طائفه یقینا شان دا وی وډلا منکم استاسنا امنو چې ایمان راوړو بالذي پاغه سبانه ارسلتو چې زلی غلې شوی ما به پاغي باندې وطائفه یو بل ډله ده لم یؤمنو چې ایمان راوړل نه دي نو تاسو د مؤمنانو تابع شئ فاصبروا صبر کوئ اے مؤمنانو حتی تر وخت پورې يحكم الله چې فیصلو کوي بری تعالی بیننا پمن زمونږه یعنی په عذاب سره د مکذبینو وهو دا بری تعالی چې خیر الحاکمین غره د فیصله کوونکو دی قال الملأ والرؤساء مشرانو الذين كسانوا استكبروا چې تکبر کړو دروړلو د ایمان من قومه د قوم د شعیب علی السلام نه لنخرجنك خامخ پتا کی سرو باسون تعالی یا شعیب علی السلام والذین ودارنګ وباسونګه هغه کسان امنو چې ایمان راوړل معک معنا بک پتا باندې من قريتنا د خاری زمنو باسون تاسو لرا او لتعودن یا خامخا پتاکید بیا را دن نشی فی ملتنا پا دین زمون کی قال شعیب علیہ السلام جواب کی وی اولو کننا اگر کیومونگا کاریهین بد گنون کی لذالک فتجبروننا علیه اگر کیومونگ بد گنون کی واپس را گرزیدلو لرا تاسمونگ مجبر ہوئی قد افترائنا پتاکی سر زاننا بجوڑ کڑی مونگا اللہ پا اللہ باندے کذبن دروغ لرا ان عدنا فی ملتکم کچری واپس شو مونگا پا ملت ستاسو کی دین ستاسو لرا بعد اذ نجان اللہ رست داغینا چی نجات را کڑی مونگ لرا اللہ تبارک و تعالی من هذا ملت و دین ستاسونا وما يكون لنا منا وما يجوز لنا جائز ندی مونگ لرا ان نعود دا چی واپس راو گرزیگو فیها پا دین ستاسو کی الا مگر ان یشاء اللہ دا چی ارادو کرسا ارادو کی بری تعالی ربنا چی رب زمونگ دے وسعا فراخ دے ربنا رب زمونگا کل شئین پارشز علما دا جهت دا علمنا علی اللہ پا اللہ بانی توکلنا توکل زمونگ دے کرچ شعیب علیہ السلام نا امید شو چی دی ایمان نروڑی دعا کئی ربنا یا رب زمونگا افتح منا یقضی فیصلوک بیننا پا من زمونگ و بین قومنا پا من دا قوم زمونگا بالحق بالعدل پا عدل سر وانت خیر الفاتحین منا وانت خیر الحاکمین الہا تو چی غور فیصلہ کون کنے
وقال الملأ الرؤساء مشران الذين كسانوا كفروا چې کفر کړو من قومه د قوم د شعیب علی السلام نه چاته ویل کشرانو ته ویل لئن اتبعتم خامخا کچری تاسو تابعداري وکړه شعیب علی السلام وترکتم دینکم او پریم خود دین خپل انکم یقینا تاسو چې دن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا تاسو تاوان کوونکې رب کریم فرمای فاخذتهم پسونی ولو دیل را رجفه من الزلزله یو زلزلې لرا فاصبحوا پسو ګرځي د فی دارهم په کورونو خپلو کې جاثمین من میتین پړ مخې مړه پراته په زنګنونو باندې څوک الذین کسان کذبوا چې تکذیب کړو شعیب علیه السلام داسې هلاک کړی شو کلم یغنو لکه چې نو کلم یکونو لکه چې نو دی فیها په دغه ځمکه کې څو ورځې بعد چې خلک تلله د قریې ته یې کتل وي چې اړو څوک اوسېدلي نه دي پکې داسې هلاک کړی شو الذین کسان کذبوا چې تکذیب یې کړی و شعیب علیه السلام کانو ودي هم الخاسرین هم دي تاوانیان فتولی من اعرض اعراض وکړو شعیب علیه السلام عنهم د دینه وقال ویل شعیب علیه السلام قبل الهلاک یا بعد الهلاک مخکې د هلاکت د دینه یا رست د هلاکت دینه یا قوم زما لقد خامخا پتا کی سره ابلغتکم رسولی ومن تاسو رسالات ربی پیغامات در خپله ونصحت نصيحت مکړو لكم تاسو لرا فكيف پسرنګ اسمنا احزن غم کړمزه على قوم فقوم کافرین کافر باندې وما ارسلنا رب کریم فرمای ندی لګلې مونږه فی قريه په قريه کې من نبی یو نبی وما ارسلنا ندی لګلې مونږه فی قريه په یو قريه کې من نبی یو نبی فكذبوه پس دی به تکذیب کولو داغه الا مگر اخذنا وبني ولا مونږه اهل داغه قريه لرا حين لم يؤمنوا کله بچ ایمان راوړو بالبأساء وبني والمغيل په شدت د فقیره باندې والضراء په تکالیف د مرزونو د نفسونو باندې ولی لعلهم يضرعون لكي يتضرعوا د پرچ دي عاجزیو کی فيتوبوا بیا توبه وباسي ثم بیا بدلنا بدل بکړو مکان السیئات یعنی مکان البأساء والضراء فزيد فقیره او په مرز باندې الحسنه حسنی لرا نعمتونه بمورکا حتی تر دې اندازه پورې عفو منا جمعو چې جمع بکړ دي مالونو لرا یا دې سړو لرا ډیر بشو یا کسرو زیاد بشو د جهات د اموالو د رجالو وقالو ویل بدی دی مشرکانو کافرانو قد پتا کی سره مسا رسیدل او ابانا پلارانو زمون لرا الضراء د غسیل فقر والسراء واسانیانی رب فاخذناهم نو دی بسویل زمون نیکونو ربم د غسرات لدا یو زمانه د تیریږي نو فصبروا علی دینهم خپل زمون نیکونو به په دین باندې صبر کولو بس او په دې شرکی دین باندې مونږ هم صبر کوو غیم صبرونه کول رب کریم فرمای فاخذنا پسونی والمونږ هم دی لرا او بني والمونږ هم دی لرا بغتتن یونا صاپا وهم حال دا دی بچو کوم لا يشعرون نه پویدلا په نزول د عذاب باندې ولو ان اهل القرى کچره وی اهل د قریکم چې مون هلاک کړي دی رب کریم فرمایي امنو ایمان راوړې واتقوا ځان ساتلې وی د کفر او د شرک نه فتحنا خامخبا کلاو کړي مونږ علیهم په دی باندې برکات من السماء برکات د اسمانونو یعنی المطر من السماء باران د اسمان والارض یعنی د زمکی او نباتات من الشنکجات د زمکینه ولکن کذبوا لیکن دی چې د غی په مقابله کې تکذیب وکړو د رسولانو زما د کتابونو زما فاخذنا پس وبني والمون دی لرا هم دی لرا فقات او عذاب باندې بما په سبب دا غسکانو چې ودي یکسبونه کوم کسب کول من اعمال الخبيث دا عملونو د خبيثونه افا امن رب کریم فرمای ایا په امن کی دی اهل القرى اهل د قریکم یو الذين كفروا وكذبوا کسان چې کفر او تکذیب کړي دي ان یاتیهما ای الله یاتیهم چې نبرزی دی لرا باسنا عذاب عذاب د ندی پامن کی بیاتن من لیلن د شپې وهم نائمون او حال دا چې دی وی ود کیدون کینی غافلا او امنا یا پامن کی دی اهل القرى اهل د قريه یاتیهم د خبرنا لا یاتیهم چې نبرزی دی لرا باسنا عذاب زمونږ ضحن په وخت د ضحا کی یعنی په نهارن د ورځې وهم او حال دا دی چې دی یلعبون لوبي بکیا ندی پامن کی افامنوا یا پامان کی دی مکر الله عذاب الله د عذاب د الله نه فلا یامن پس ندی پامان کی مکر الله عذاب د الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم توانیان
اولم يهدي استفهامي تقریری دی یعنی آیا هدایت نه دی کړی یعنی اولم یظهر آیا نه دی ظاهر کړی بری تعالی للذین د پاره دا کسانو یرثون الارض چې میراث کې اغستې د ځمکې لین اوسیږي په ځمکه کې من بعد اهلها من بعد هلاک اهلها رست د هلاکت د اهل د دینه یعنی چوسیږي په ځمکه کې آیا دا خبره نه د ښکاره کړې الله نشاء انه لو نشاء یقینا شان داده کچره اراده شوی زمونږه صبناهم رسولی بمونږ دي ته هم عذاب بذنوبهما په سبب د ګناهونو د دې بلکې دا خبره ښکاره کړې ده لکه څنګه چې مخکې قوم ته مونږ عذاب ورکړی دی رب کریم فرمایي ونطبع نحن نختم مهر لګو على قلوبهم پزړونو د دې باندې فهم پس دي چې لا يسمعون ناوردي نصيحت لرا تلك دا سچ بیان شو تلك القرى هذه القرى يعني التي ذكرت ما ذکر کا باری تعالی ویا لکه قوم د نوح علیہ السلام شو عادیان شو ثمودیان شو د لوط علیہ السلام قوم شو د شعیب علیہ السلام قوم شو نقص بیانو مونږه قصې کو علیک پتا باندې من انبائها د اخبارات دا غینه ولقد وخمخ پتا کی سرجات هم راغلی دی لرا رسلهم پیغمبران دي بالبينات فواضح معجزات باندې فما كانوا پسنو دي ليؤمنوا د پر چې ایمان راوړې په وخت راتلو د پیغمبرانو بما پاغه معجزات او آیاتونو باندې کذبو چې دي تکذیب کړو من قبل وړاندې د راتلو د رسولنا پاغي باندې كذلك هم دغرنگی يطبع الله مهر لگی الله تبارک وتعالى على قلوب الكافرين پزړونو د کافرانو باندې وما وجدنا ندی مونږ کړي مونږ له اکثرهم اکثر د دینه من عهد منا وفاء بالعهد وفاء په عهد باندې وان وجدنا انه وجدنا یقینا شان نه مونږ کړي دي مونږ اکثرهم اکثر د دینه لفاسقین خامخ فسق کوونکی